هر لیډر چې دا ګرد د علاقې د خدماتو ګواه ده جناب آفتاب احمد خان شیرپو خدای دې ټول عمر په ژوند کې برکات واچوي. موږ د دغه نر لیډر نر زوی چې په هر جنازه په هر مقبره په هر غمخاده کې به تاسو دغه یو ستوري دی. موږ دغه ستوري ته د هغه په خدمت کې ستاسو د لاسونو په کړقار کې आवाज کوم چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار لرا کړي. جناب سکندر خان شیرپو. آفتاب خان آفتاب خان شخصیار خان فاضل خان بسم الله الرحمن الرحیم. صدر اجلاس د قومي وطن پارټۍ د حلقې چیئرمین جاوید حسین خان په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د حلقې عہدیداران د تنگی یونین کونسل عہدیداران دلته کې موجود شهریار رجی صاحب او ماته مخامخ د تنگی د مختلفو علاقو نه راغلي عزتمن مشرانو ځوانانو السلام علیکم. خو ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې په دومره ګڼ تعداد سره راغلی او دې میټینګ کې شریک شوی. بلکې زه به دا ووایم چې موږ خو چې د تنګي د یو څو کارکنانو میټینګ به کوو به د هغې نه جلسه جوړه شوې ده او دې نه دا ثابتېږي چې انشاءالله د خلکو سترګې چې دي هغه د قومي وطن پارټۍ اړخ ته دي د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو اړخ ته دي. قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي سکندر حیات خان شیرپو جناب آفتاب محمد خان شیرپو شهریار خان جاوید حسین خان فلبار داوودو وکرګل ملګري. زه په دې موقع باندې کم عزتمن مشران کم عزتمن ملګري چې نن په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو په هغې کې خصوصا محمد آصف خان محمد زاهد خان مشتاق خان فلی سبحان خان او د هغوی سره ګڼ شمېر ملګري چې نن کوم شامل شو هغوی ته په قومي وطن پارټۍ کې هرکلی ویم او دا یقینداني وله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره جدوجهد به کوو به او انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لاره وړو. عزتمندو نن دلته کې تنګي کې دا میټینګ کولو بنیادی مقصد شهید وطن حیات محمد خان شیرپو 1540 کلیزې په سلسله کې دی. دا کلیزه هر کال یو تاریخي جلسه کیږي او په دې کې د تنګي د خلکو ډېر لوی شرکت وي. هر کال دې تنګي نه په زرګونو په تعداد کې خلک راځي او دې برسې کې شریک کیږي. داسې خلک هم راځي چې کوم زموږ د پارټۍ سره تعلق هم نه ساتي. چونکې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د دې علاقې خدمت کړو، د دې علاقې د حق لپاره आवाज اوچت کړو، د دې علاقې په ترقۍ کې
یو اهم کردار یې ادا کړی او بیا ټولو کې زیات چې د خپل د وینې قرباني یې ورکړه دې قوم لپاره نو د هغه سره د دې تنګي د خلکو یو خپله مینه ده یو خپل جذبات دي ورسره مونږ به دا تاسو نه خواست کوو دا به هم تاسو ته درخواست وي چې دې ځل به تاسو ټول به په 11 فروری باندې مونږ سره شریک کېږئ په دې کلیزې کې شهید وطن حیات محمد خان شیرپا ته به د عقیدت پیرزونې به وړاندې کوو به او د هغه قربانۍ ته سلام به پیش کوو به خو سره او سره په دې 11 میاشتو نه چې دا کوم حکومت په موږ باندې مسلط کړی شوی دی هغه حکومت هغه سلیکټډ حکومت چې هغه مکمل طور باندې ناکامه حکومت دی چې د هغه د پالیسو په نتیجه کې نن غریبانانو ته ډېر لوی مشکلات جوړ شوي دي نن دې ملک ته ډېر لوی مشکلات جوړ شوي دي که موږ وګورو نو خارجه پالیسۍ په حوالې سره دا حکومت چې دی ناکامه دی د داخله پالیسۍ په حوالې سره هم ناکامه دی او بیا معاشي پالیسۍ په حوالې سره خو مکمل طور باندې ناکامه دی په دې 11 میاشتو کې دوی یو هغه خبره سرته ونه رسوله چې په کومه باندې دوی د قوم نه ووټ غوښتی و نن که موږ وګورو دوی د کروڑ نوکرو خبره کړې وه دوی د 50 لکه کورونو جوړولو خبره کړې وه دوی دلته کې د مدینې ریاست جوړولو خبره کړې وه دلته کې د قرضو ختمولو خبره یې کړې وه خو چې نن موږ وګورو نو ټولې خبرې د هغې برعکس روانې دي په دې 11 میاشتو کې تقریبا 11 خربه روپۍ قرض واخیستلی شو دا د پاکستان د ټوټل قرضې 40% دی دا په تاریخ کې تطلع شوي چې په دومره کم ټایم کې دومره لویه قرضه اخیستلی شوي که یو حساب ولګو نو دلته کې مونږ ټول چې ناست یو هر یو کس دا ماشومان بچي چې زمونږ دي دا هم هر یو کس چې دی 1,80,000 روپۍ قرضدار دی دې حکومت ته لاس دا خو لا صرف 11 میاشتې تېر شوي پته نشته که دا 5 کاله تېر کړل نو بیا به زمونږ څه حل کېږي زما خیال دا ټول ملک به یې ګاڼه کړي بل خوا ته چې وګورو نو دوی ویې چې که ما IMF ته لاړم نو زه به خودکشي وکړم نن یې هغه خودکشي خو نه ده کړې خو د ملک ټول معاشي پالیسي چې ده هغه یې ټوټل IMF ته حواله کړې ده او د IMF صرف په دې کې غرض دی چې هغوی خپلې پیسې واپس واخلي د هغوی د خلکو سره غرض نشته همدغه وجه ده چې ګرانۍ کې رس تر ورځه اضافه کېږي او د حکومت د اړخه چې دی هېڅ قسمه څه داسې اقدامات نه اوچتولی کېږي چې موږ ووایو چې د خلکو مسایلو حل کولو کوشش کېږي لګیا دی نن که موږ وګورو اوړه کم ځای ته ورسېدل چیني کم ځای ته ورسېدل غوړي کم ځای دوایانې کم ځای ته ورسېدلې د بجلی قیمتونه کم ځای ته ورسېدل د ګیس قیمتونه کم ځای ته ورسېدل دغه شانته چې کم یو شی اوچتوی هغې کې دومره فرق راغلی چې هر یو کس دې ته حیران دی چې موږ به دا 2 وخته روټۍ خپل بچو له څنګه را پیدا کړو عجیبه خبره خو دا ده خبره کوي وي چې د مدینې ریاست په جوړوم او بله ورځ وایي چې یاره زما 2.5 لکه تنخواه ده په هغې کې زما ګزاره نه کېږي که د مدینې ریاست دی واقعي جوړول غوښتل پکار چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مثال یې ځان ته مخامخ ایښی وی چې هغه چې کله خلیفه جوړ شو نو هغه وی چې زما تنخواه د یو مزدور د تنخواه برابر کړئ چې ما ته احساس کېږي چې مزدوران د څه نه تېرېږي د ده خو که وګورئ نو د بجلی بل نشته هغه سرکار ورکوي د تلو راتلو د پټرولو خرچې نشته هغه هم سرکار باندې ده نور هم که ټولې وګوره ټولې خرچې په سرکار دي او بیا هم دې وایي چې زما په 2.5 لکه کې ګزاره نه کېږي نو هغه زما
یو مزدور رور چې هغه ټوله میاشت کې 15,000 روپۍ ګټي هغه به خپل بچو له 2 وخت روټۍ څنګه را پیدا کوي خپل کور به څنګه چلي دا د مدینې ریاست دی دا هغه دغه دی چې کم دوی چې زه دا نظام بدلوم په دې ټول 19 میاشتو کې یوه خبره چې هغه صرف سر ته رسولې ده که ستاسو خیال وي دوی به وایي چې مونږ سونامي یو سونامي به راولو نو د ګرانۍ سونامي یې راوستله او د دې هر یو کس د هغې نه متاثره شوي نن دغه شانتې چې مونږ وګورو ترقیاتي عمل هم مکمل رکاو شوی دی نه څه نوي سکیمونه شروع کېږي کم چې زاړه سکیمونه هم روان وو هغه هم تقریبا رکاو شوي دي که دغه شانتې وګورو په تعلیم کې څه فرق رانغی په صحت سهولتونو کې خو دا حل دی چې بله ورځ چې په تنګي هسپتال کې څه شوي دي چې ایمرجنسي کې مریض تللی و ډاکټر موجود نه و اخر کې خلک دې ته مجبوره شو چې هغوی د خپل د مریض د تپوس لپاره چې دی هلته کې شور یې وکړو هلته کې احتجاج یې وکړو د هغې په نتیجه کې دوی ویې چې یاره دغې خلکو خلاف FIR وکړی دا احساس ورته نه و چې بی ولې ډاکټر موجود نه و دغه شانتې سهولتونه هم که وګورئ نو د صحت سهولتونه چې دي هغه شانتې موجود نشته دوی خو وایي چې مونږ د صحت ایمرجنسي نافظ کړې ده د تعلیم ایمرجنسي نافظ کړې ده خو نن په هغې باندې هېڅ باندې عمل نه کېږي بل خوا ته چې وګورو نو د وزیرانو کم رویه چې د خلکو سره هغه هم ډېره عجیبه ده که څوک چاته ووایي چې بی ګراني ده وایي چې یاره 2 روټۍ مه خورئ 1 روټۍ وخورئ څوک درته وایي چې لږه ګزاره وکړئ دا احساس ورسره نشته چې دا خلک ته څه نه تېرېږي دې نه مخکې که سیاسي خلک هر قسمه وو کم از کم د خلکو تپوس خو به یې کو د خلکو د مسلو طرف ته توجه خو به یې ورکوله د هغوی د مشکلاتو طرف ته به احساس خو به یې و غمرازي خو به یې درسره کوله دوی خو چې دی بلکل اډو پروا نشته زما خیال دی چې کومو خلکو ووټ هم ورکړو نن هغوی هم په دې سوچ باندې مجبوره شوي دي چې موږ نه غلطي شوې ده او اصلي خو خیر راغلی د ډنډې په زور دي هغه ډنډې والم چې دی زما خیاله په خپل ځای باندې دې ته حیران ناست دي چې یاره دا موږ نه کومه غلطي شوې ده کم قسم راوسته دی چې هغه نه حکومت چلولی شي او نه نور څه دغه کولی شي نن همدغه وجه ده چې موږ دا ګڼو چې دا حکومت مکمل طور باندې ناکامه شوې دی دا تجربه ناکامه شوې ده موږ دا ګڼو چې د دې ملک مسلو حل چې دی هغه په صحیح معنو کې جمهوریت کې دی چې هغه جمهوریت چې هغې کې عوامي نمایندګان راشي هغوی ته حکومت حواله کړی شي هله به د دې مسلو حل راوځي دغې لپاره موږ دا تاسو ته خواست دی چې 11 فروری باندې به په شیرپا کې ټول جمع کېږو به او د هغې کې د مشر خبرې به مو اورو او بیا د هغې نه به یو تحریک شروع کوو او هغې پورې به په ارام نه کینو څو پورې چې دا ملک هم د عمران نیازي نه خلاص کړي نه وي دا ملک د خلکو نه کوم مشکلات چې دي دا هم قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي ولایت خان شیرپو جناب افتاب محمد خان شیرپو زموږ د پارټۍ ملګري زه اخره کې عزتمندو یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې یخه یخنۍ کې په دې لنډ تنګ وخت کې په دومره ګڼ تعداد سره تاسو دلته کې رالی او په دې میټینګ کې شریک شوی انشاءالله دا تمه به لرمه چې 11